کوم کسان چې ځان له پاسپورت جوړي یا کنوي جوړي او کزور جوړي یي پاسپورت ختمېدو راغله وس خپل پاسپورت رینیو کین دا ویډیو دا غوړه لپاره لازم ده ځکه سبا ورځ تاسو ته دا مشکل چې د دام راتل شي ځکه تاسو په پاسپورت کې بټه می او سبا ورځ بیا تاسو نه پاسپورت چې د ضرورت نه غشته پاسپورت چې دا غبم بیکاره دي او بیا بچ دي تاسو باندې پاسپورت چې دا به جوړوي نو دا ویډیو چې ټول لپاره لازم ده چې د کوم کسانو سره پاسپورتونه یې اراده د بهر ملک او ځان لا پاسپورت جوړي ځکه پاکستان کې چې حالات خراب دي او کس دا کوشش کوي چې موږ بهر ملک ته ووتلې بهر ملک ته ووتل دا غیر لپاره پاسپورت جوړي او اکثر د ځینې کسانو ډیره غریبي د ډیره مجبورۍ نه چې دغه پاسپورت ځان له جوړي نو لګي روپۍ چې دی هغه جمع کړي نو چې بدی باندې تاسو نه روپۍ بند شي او سبا ورځ تاسو ځان له بیا بل پاسپورت جوړوي نو دا غیر سره تاسو تاوان چې دی دا کیږي ځکه د حکومت د طرفه چې دا وسوینا شي د تاسو وکټري چې زموږ په ملک کې دوه قسمه پاسپورت چې دی دا جوړیږي دوه قسمه دا پاسپورت یو کمپیوټرئز دی یو ای پاسپورت دی ای پاسپورت په تاسو لیدل یا باندې پاغي کې چیپ لګیدلې لکه څنګه چې پوخانه زمونږه کمپیوټرای شناختی کارت وو هغه ساده شناختی کارت وو و چې د سمارټ کارت راغله د پاغي کې هغه چیپ لګیدلې سیم غونډه کې پکې لګیدلې نو دغه شان دي پراتلون کې وخت کې وتا ستا سیم والا پاسپورت چې دی دا ملويږي نو ځینې کسان چې دی هغه وځان لا پاسپورتونه جوړې د دینه مخکې موږ باندې ویډیو کړو خو دا غوړه طرفه دا خبر راغلی دا چې په 2027 کې چې دی مکمل پاسپورتونه چې دی هغه به ای پاسپورت کیږي لکه تاسو سره ای پاسپورت او کمپیوټرایز پاسپورت چې دی دا به ختميږي لکه څنګه چې اوس کمپیوټرایز شناخت کارت چې دا ختم شوی او د هر یو کس سره سمارټ کارت چې کم کس ځان له پاسپورت جوړي نو دا سره سمارټ کارت بل د ای پاسپورت دا پیدا چالت کې به ای گیټونه لګیدلی ای گیټونه به لګیدلی چې کله تاسو په گیټ باندې وځي خپل پاسپورت وردن کو تاسو پاسپورت چې دا وسکن کیږي ډایرکټ په تاسو په دروازه باندې چې بار به وځي په بهر ملکونو کې چې دا شته په ځینو ملکونو کې شته کم کسان چې دا ویډیو ګوره هغه ته پته چې په کم ځایونو کې دا لګیدلی الته چې کوم کسانو سره ای پاسپورت نه هغه ډایرکټ په دروازه وځي او باقي یا کمپیوټرایز چې سره پاسپورت نه هغه پلان کې چې دی الته کې ولاړی نو د ای پاسپورت چې دغه پیدا نه حکومت ولې دي چې په 2027 کې چې مکمل ای پاسپورت چې دی هغه موږ سٹارټو نو کم کسان چې ځان له نوې پاسپورت جوړي یا زوړ پاسپورت نوې کوي نه هغه دا کول پکار دي چې هغه ځان له د 15 کال پاسپورت چې دی دا جوړ کی د 10 کال پاسپورت جوړېده چې دی هغه نه دی پکار کم کسان چې د 10 کال پاسپورت جوړي نو تاسو دغه پیسې چې دی دا باسي ځای کیږي او په 2027 کې چې دی کېدې چې په پاکستان کې هم دغه ای گیټونه لګېدلې نو بیا به د هغې لپاره چې دی تاسو دوباره داخله کوئ او دوباره پاسپورت به جوړوئ نو اوس چې کم کسان ځان له پاسپورت جوړوي نو هغو له پکار دی چې د 15 کالو پاسپورت ځانه جوړ کړي نو په هغې باندې چې دی تاسو به گزاره کېږي او 2027 کې به دغه هم شوی بل چې ای پاسپورت اوس هم جوړېږي اوس یو کېږي نو تاسو ځان له اوس هم ای پاسپورت چې دی دا جوړولی شئ خو ای پاسپورت چې دی دا د نورو پاسپورټونو نه د دې پیس چې دی هغه سیوا دی لکه څنګه چې پخوا کمپیوټرایز کارت و شناختی کارت د هغې پیس کم او اوسنی چې تاسو کوم جوړوئ نو هغه په 1500 په 1700 باندې چې دی دغه چې دی دا جوړېږي په 700 باندې چې دی دا اوسنی سمارټ کارت چې دی دا جوړېږي نو دغه شان دی د هغې په پیس کې چې دا هم اضافه ده لکه د دې اشته دغه نه چې دی کمپیوټرایز پاسپورت نه د دې هغه پیس چې دی هغه سیوا دی نو که تاسو ځان له اوس د 10 کالو جوړوئ نو بیا ای پاسپورت چې دی د هغې کوشش وکړئ په کم ځایونو کې چې جوړېږي نو ای پاسپورت جوړ کړئ